بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو میر سبق نمبر 20 دی. نن به ان شاء الله موږ د مبني قسمونه وایو. د مخکې درس کې موږ معرب زده کو او بیا هم پکې د مبني باسو کو چې معرب هغه ته وایي چې د عامل په بدلیدو سره د هغه د معرب اسم اخیری حرف اعراب بدلیږي او مبني هغه ته هغه اسم ته وایي چې د هغه د عامل په وجه د هغه مبني اسم اخیری حرف حالت نه بدلیږي، هغه ته مبني وایي. اوس موږ ته د مبني قسمونه ښیي. د مبني قسمونه راته ښیي چې کم کم سیزونه مبني دي او کم کم سیزونه بیا معرب دي، هغه به راته اخره کې ښیي. نو د مبني قسمونه فصل بدان کې مصنف رحم الله فرمایي ته پوه شه چې بدان کې ته پوه شه چې جمله حروف معنا د تمام حروف، ټول حروف مبني است چې څومره حروف دي، که حروف جاره دي، که حروف ناصبه دي، که حروف جازمه دي، که نور څومره حروف دي، تقریبا 100 پورې حروف جوړیږي. نو هغه ټول حروف څومره چې دي کنه هغه مبني دي. تمام حروف جمله حروف معنا تمام حروف، ټول حروف مبني است، مبني دي، دا مبني دي، که دا د عامل په راتلو سره نه بدلیږي. ټیک شو. واز افعال او په فعلونو کې افعال د فعل جمع ده او په فعلونو کې فعل ماضی دا مبني دي، امر حاضر معروف مبني دي او فعل مضارع بانون های جمع مؤنث د جمع مؤنث دو نونونو سره، د جمع مؤنث نونونو سره دا مبني دي. و فعل مضارع بانون های تاکید او د تاکید دو نونونو سره دا مبني دي. نیز معنا ده هم مبني است، مبني دي. لکه ګورئ دا په فعل مضارع کې ګورئ مونږ ته وایي چې تمام حروف مبني دي. ګوله که مثلا ګورئ من دا مبني دی، اله دا مبني دی، علا دا مبني دی، بیا پسې نور څومره تمام حروف څومره چې دي، با دی، با، تا، کاف، واو، لام، منذ، مذ، خلا، عدا، حاشا، څومره حروف جاره دي دا مبني دي. که حروف ناصبه دي ان، لن، کی، اذن او حتی دام دغه دي مبني دي. دغه شان حروف جازمه دي، لم، لما، لام امر، لینه، ان شرطیه دا هم ټول مبني دي. دغه شان حروف مشبه بالفعل دي، ان، انک، ان، لیت، لکن، لعل دا ټول مبني دي. نو څومره حروف چې دي دا ټول مبني دي. او افعال او د فعلونو نه فعل ماضی چې څومره فعل ماضی دي کنه، لکه ګورئ ما دا د فعل ماضی ګردان لیکلې ضربه دا د فعل ماضی اوله صيغه ده. ضربه هغه یو سړي وخلو کړ دا مبني ده. ضربه مبني ده. ضربو هغه مبني ده. نو ضربه باندې هغه یو سړي وخلو کړ دا مبني صيغه ده. ضربه هغه دوانو سړو وخلو کړ دا مبني صيغه ده. ضربو هغه ټولو سړو وخلو کړ دا مبني صيغه ده. بیا د واحد مؤنث صيغه ده. ضربت هغه یوې خزي وخلو کړ دا صيغه مبني ده. ضربتا دا مبني ده. ضربنا هغه ضربتا معنی هغه دوه خزو وخلو کړ دای مبني دي. او ضربنا دا صيغه مبني ده، هغه ټول خزو وخلو کړ. ضربتا تا وخلو کړ دا صيغه مبني ده. ضربتما تاسو دوه وخلو کړ دا مبني ده. ضربتم تاسو ټول سړو وخلو کړ دا مبني ده. ضربتي تا یوې خزي وخلو کړ دا مبني ده. ضربتما تاسو دوه خزو وخلو کړ دا مبني ده. ضربتم تاسو ټول خزو وخلو کړ دا مبني ده. ضربتو ما وخلو کړ که خزوی که سړی وي هغه به ځان له دا ضربتو واحد متکلم صيغه استعمالوي. ما وخلو کړ دا صيغه مبني ده. ضربنا مونږ دواو یا ټولو خزو او سړو ټولو وخلو کړ نو دا صيغه مبني ده. نو د فعل مضارع د فعل ماضي سورلس صيغې دي، سورلس او تمام په تمام دا دغه دي مبني دي. ښه نو د فعل ماضي ټول صيغې مبني دي. و امر حاضر معروف او د امر حاضر معروف د امر حاضر حاضر وي. ګورئ د امر غائب شپږ صيغې دي، بیا د امر حاضر شپږ صيغې دي او بیا دوه د امر متکلم صيغې دي. ٹھیک شو. نو هغه د امر غائب کوم صيغې چې دي کنه هغه مبني نه دي، هغه مبني نه دي. ښه هغه او د امر حاضر معروف چې کوم صيغې دي کنه لکه اضرب معنا ته وخل وکا. اضربا تاسو دوانه سړي وخل وکي. اضربا او اضربو تاسو ټول سړي وخل وکي. اضربو دا د امر صيغې دي. اضربي ته یو خزه وخل وکا. اضربي
اضربا تاسو دوانه خزي وخلو کوي او اضربنا معنا تاسو ټول خزي وخلو کوي نو ګورئ دا د شپږ صيغې چې دي دا د امر حاضر معروف دي نو دې کې دا درې د مذکر دي دا درې د مؤنث دي نو که د مذکر وي او که د مؤنث وي خو دا مبني دي ٹھیک شو نو ما فعل ماضی مې درته ټول لیکه دا مبني دي د امر حاضر معروف صيغې دي دا مبني دي حروف تمام په تمام دا مبني دي او اوس مونږ ته وایي وفعل مضارع بنون هاي جمع مؤنث نون هاي جمع مؤنث وبنون هاي تاکید او د تاکید نونونه نیز مبني است اوس فعل مضارع چې کنه فعل مضارع دې کې باس ته بیا سبا فعل ماضی خو تمام په تمام دغه دي مبني دي او امر حاضر صيغه شپږ وانه دا هم دغه دي مبني دي اوس د فعل مضارع گردان وایو یضربو هغه یو سړی وخل کوي د فعل ماضی کې وا ضربه هغه یو سړی وخل وکړه او یضرب معنی هغه یو سړی وخل کوي یضربانی هغه دوه سړی وخل کوي یضربون هغه ټول سړی وخل کوي تضربو هغه یو خزه وخل کوي تضربانی هغه دوه خزه وخل کوي او یضربنا تا وګورئ دا شپږم صيغه ده دینه ما دا کر خطا وکړه او تضربو ته یو سړی وخل کوي تضربانی تاسو دوه سړی وخل کوي تضربون تاسو ټول سړی وخل کوي تضربینا ته یو خزه وخل کوي تضربانی تاسو دوه خزه وخل کوي تضربنا دا دولسم صيغه ده تضربنا تاسو ټول خزه وخل کوي اضربو زو وخل کوم نضربو مونږ دوه یا ټول وخل کو نو ګورئ د فعل مضارع چې کوم صيغو نه ما دا کرخي تو کړی دا دوه صيغې دا شپږم نمبر صيغه ده او دا 12 نمبر صيغه ده نو دا شپږم نمبر او دا 12 نمبر دا دوه صيغې پکې مبني دي مبني دلته کې وای بانون هاي جمع مؤنث نو دا دوه د جمع مؤنث صيغې دي دا یضربنا دا د جمع مؤنث غائب صيغه ده جمع مؤنث غائب نو دا هم مبني ده او دا چې کومه تضربنا ده کنه تضربنا دا د جمع مؤنث حاضر صيغه ده نو دا د فعل مضارع دا دوه صيغې دي یضربنا معنی هغه ټول خزي وخل کوي او تضربنا معنی تاسو ټول خزي وخل کوي ټیک شو نو د کوم په شروع کې چې دا یاد کنه نو دا دې معنی هغه ټول خزي دا د غایب د پاره ده او د کوم په شروع کې چې تا ده نو دا د حاضر خزو د پاره ده نو تضربنا معنی تاسو ټول خزي وخل کوي یضربنا معنی هغه ټول خزي وخل کوي نو دا د فعل مضارع دا دوه صيغې مبني دي دا دوه صيغې مبني دي او نور ټول صيغې دا نور باقی پاتې دوله صيغې شوي ګورئ یضربو یضربانی یضربون درې دا شوي تضربو تضربانی او دوه دا شوي پنځه شوي بیا تضربو تضربانی تضربون درې دا شوي اته شوي او تضربین تضربانی دوه دا شوي لس شوي او اضربو نضربو دوه دا شوي دولس شوي نو دا دولس صيغې پکې معرب دي معرب یعنی د عامل په راتلو سره د دې د اخیری حرف بدلیږي چې کم دا یضربو تضربو اضربو نضربو دا پنځه صيغې دي د دې په اخیری حرف باندې پېښته وګورئ تاسو دا وګورئ یضربو په اخره کې پېښته تضربو په اخره کې پېښته د بل تضربو په اخره کې پېښته د اضربو په اخره کې پېښته او د نضربو په اخره کې پېښته نو رقم صيغو په اخره کې چې پېښ وي کنه نو عامل د وجه نه د پېښ کله زبر کیږي او کله جزم کیږي ٹھیک شو جی که حروف ناصبه وي نو دا چې کومونه ما کرخي تو کړي دا پېښ والا دی له نصب ور کوي زبر به ور کوي او که حروف جازمه د دینه مخ کې ولګي نو دی له جزم ور کوي او ګورئ یضربانی تو ګورئ د دې اخره کې دا نون دی یضربون تو ګورئ یضربون د دې اخره کې نون دی تضربانی په اخره کې نون دی درې شوي او تضربان په اخره کې نون دي سلور د دې تضربون په اخره کې نون دي پنځه دا تضربین په اخره کې نون دي شپږ دا تضربان په اخره کې نون دي دا او شو نو دا او نونونه چې دي کنه دته نون اعرابي وای دا ځکه ها نون اعرابي نو دا نون اعرابي د عامل د وجه نه غورځيږي نو د دې وجه نه مونږ وایو چې راکم 15 پېښ والا صيغې دي د دې د عامل د وجه نه دام یا نصب کیږي یا جزم کیږي او چې د کم نونونو د کم صيغو په اخره کې نون اعرابي دي نو دا نون اعرابي د عامل د وجه نه غورځيږي
که حروف ناصبه پې راشي نو هم به هم دا نون اعرابي غورځېږي که حروف جازمه راشي هم به هم دا نون اعرابي غورځېږي دا نون اعرابي د دواړو د وجې نه غورځېږي ټیک شوه د حروف ناصبه د وجې نه هم غورځېږي د حروف جازمه د وجې نه هم غورځېږي او فعل مضارع باندې همدغه حروف ناصبه یا داخلېږي یا حروف جازمه پکې داخلېږي نو دغه 12 صيغې معرب دي او دا 2 صيغې چې دي کنه یضربن تضربن دا 2 جمع د مؤنث دا صيغې نو دا پکې مبني دي دا مبني دي خجي دا خو علامه ابن حاجب رحمه الله دا د کافی چې کوم شارح ته نو هغه وای چې یرا دا یضربن او تضربن چې کنه دا چې کوم د کافی مصنف ته علامه ابن حاجب رحمه الله هغه وای چې دا 12 صيغې دا معرب دي او دا 2 صيغې چې دي دا مبني دي یضربن او تضربن او عام علما وای چې یاره دا 2 مبني دي او دا نور چې دا معرب دي خو په دې نورو کې بیا تفصیل دی تفصیل پکې دار وای اکثر علما بعض علما وای یاره دا معرب دي او علماء محققین وای چې دا رقم صيغو په اخره کې پیش ته کنه دې سره قانون تاکید لګي کنه نو نون د تاکید 2 نونونه دي ښا د تاکید او بانون های تاکید دا اولی ځکه د تاکید 2 نونونه دي سو نونونه دي ګوره ورته یو ته وای نون خفیفه او یو ته وای نون ثقيله نو دا نون ثقيله چې دام په فعل مضارع کې تاکید پیدا کوي زور پکې پیدا کوي او نون خفیفه هم پکې تاکید پیدا کوي د نون خفیفه ولې وي چې دا خفیف وي لکه سپک وي جزم وي په لکه ګوره نون ساکن دا نون ساکن دی جزم دی په نو دته نون خفیفه وي چې دا لک خفیف وي په ویلو کې سپک وي په ویلو کې او دا یو نون ثقيله دی چې د باندې شد وي شد نو دا د شد والا نون لګ مشکل ویل کېږي دا 2 ځل ویل کېږي دا نون خفیفه یو ځل ادا کېږي لکه ازربن او دا نون خفیفه ثقيله چې دا 2 ځل ویل کېږي ازربن بن نو دته ځکه نون خفیفه او ثقيله نون خفیفه تاکید پیدا کوي په فعل مضارع کې او نون ثقيله په فعل مضارع کې او په د امر په صيغو کې تاکید پیدا کوي زور پکې پیدا کوي نو هر کله چې د دې فعل مضارع د دورس دا 2 صيغو خو پکې مبني دی وګورئ دا یو د جمع مؤنث غائب صيغه په فعل مضارع کې یو د جمع مؤنث حاضر صيغه په فعل مضارع کې دا 2 صيغې دا مبني دي همیشه د پاره به دا مبني وي او دا نور 12 صيغې چې کومه پاتې شوي کنه نو کدی سره نون خفیفه ولګي او قانون ثقيله ور سره ولګي نو دا به مبني شي خو کدی سره چرته د نور د 12 صيغو سره نون ثقيله یا نون خفیفه نه وي نو بیا به دا معرب وي ښا دا به بیا معرب وي خو که چرته نون خفیفه ور سره لګول لکه یضربو ده کنه یضربو نو دې سره به اول شروع کې لام تاکید لګي او اخره کې به نون خفیفه ور سره لګوا نو لکه مثلا ګورئ یضربو ده یضربو نو دا یضربو مبني معرب دی معرب د دې نمخ کې حرف ناصب لګیدو که حرف جازم لګیدو د اخیری حرف د اخیری با باندې چې کوم جزم دی یا به دا فتح شي زبر بشي او یا به دا جزم شي ٹھیک شو لکه مثلا ګورئ دلته ترتو لیکم یضربو دی یضربو د نمخ کې زه حرف ناصب لګوم لن لګوم نو دله به دا پیش په ختم کې دا به زبر کی بل یضربو لیکما یضربو د دې نمخ کې زدل ته حرف جزم لګوم حرف جازم لګوم نو دا به لم یضرب شي لم یضرب وګورئ نو د حرف ناصب ورلا نصب ورکو فعل مضارع لا او د حرف جازم نو ولا جزم ورکو ٹھیک شو نو د دې ته معرب وای چې د عامل د وجه نه اخیری حرف بدلیږي ا پیش زبر شو دی یو ځکه او دی بل ځکه پیش جزم شو او کله چې دې سره نون خفیفه لګوم کنه نون خفیفه څه ته وای نون ساکن ته وای ښا نو یضربو دی نو یضربن نبشي دا نون خفیفه وای و چې ما ور سره لګې نو دا مخکی حرف ک پیش وی هغه جزم کې زبر به کې زبر نو یضربن بشي نو دې سره بیا لام تاکید هم لګي لیضربن لیضربن
دا اوس د فعل مضارع صيغه شو خدا اوس دغه شو دا اوس تاکید پدې کې راغې دا نون پکې د تاکید د پاره راغې اوس دا نون خفیفه چې دا کنه دا نون خفیفه د دې د وجه نه دا فعل مضارع دا مبني شو او دا دوه چې دي کنه دا اوس معرب دي ښه معرب ٹھیک شو لن يضرب او لم يضرب دا معرب دي او که چرته د فعل مضارع د نور صيغو سره لام تاکید ولګي او لام تاکید خفیفه ولګي او ثقيله ولګي لکه اوس ګورئ زور سره يضربن لګوم يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربان لا يضربن لا تضربن لا تضربان لا يضربنان لا تضربن لا تضربان لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا تضربنان لا اضربن لا نضربن نو دې سره وګورئ نون خفیفه ولګېدو چې کله ورسره دا نون ثقیله ورسره ولګېدو نو که نون ثقیله ورسره ولګي نو بیا به دا فعل مضارع دا تمام صيغې دا مبني کیږي او که نون خفیفه ورسره ولګي نو بیا به دا ټولې صيغې دا به مبني کیږي نو یضربو ده دا لا یضربن لا یضربان لا یضربن نو دې سره بیا دا مبني کیږي که نون ثقیله ورسره ولګي هم به مبني کیږي او که نون خفیفه ورسره ولګي نو هم به دا مبني کیږي نو که فعل مضارع سره نون خفیفه یا نون ثقیله وي مبني به وي او کوم نون ثقیله یا نون خفیفه ور سره نه وي نو بیا به پکې 12 صيغې معرب وي او دا 2 صيغې د جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر دا به ور سره دا به همیشه د لپاره مبني وي ٹھیک شو امید ده تاسو په دې باندې پوه شئ نو موږ ته مصنف رحم الله وای بدان کې ته پوه شئ چې جمله حروف تمام حروف مبني اس مبني دي او از افعال او د فعلونو نه فعل ماضي دا مبني دي او امر حاضر معروف او امر حاضر معروف شپږ صيغې مبني دي او فعل مضارع فعل مضارع کې چې کوم بانون هاي جمع مؤنث په فعل مضارع کې چې کوم د نون جمع مؤنث 2 صيغې دي لکه يضربن او تضربن نو دا پکې مبني دي و بانون هاي تاکید او فعل مضارع سره چې نون تاکید لګي قانون خفیفه وي قانون ثقيله وي نیز مبني اس نو بیا دا مبني وي او کچرته فعل مضارع سره نون ثقيله یا نون خفیفه نه وي لګیدل نو دا 2 صيغې به پکې جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر دا به پکې مبني وي نور دا ټول 12 با دا به معرب وي ٹھیک شو نو بل پکې دا خبره شو چې په امر حاضر معروف چې دي کنه نو دا به مبني وي مبني خو اوس کچرته امر حاضر مجهول شي کنه نو هغه به معرب وي او که امر حاضر غائب وي نو هغه به معرب وي خو په امر د امر 12 صيغې د امر کا نو هغه کې دا شپږ پکې امر حاضر دي لکه تو وخلو کا تاسو دوه وخلو کې تاسو ټول وخلو کې او نو دې د امر حاضر وای او امر غائب څه ته وای پکار دي چې هغه یو سړی وخلو کې پکار دي چې هغه دوه سړی وخلو کې نو د امر غائب صيغه وي کدا معروف او که مجهول وي ٹھیک شو نو هغه بیا معرب وي او کدا د امر حاضر دا معروف دي کنه معروف معنی ته وخلو کا تاسو دوه وخلو کوي تاسو ټول وخلو کوي او کته چې دا مجهول شي کنه نو بیا به داسې ویل کېږي اضرب دی کنه نو بیا به ویل کېږي لتضرب پکار دی چې ته وخلی شي لتضربا پکار دی چې تاسو دواړه وخلی شي لتضربو پکار دی چې تاسو ټول وخلی شي ٹھیک شو پکار دی چې تاسو وخلی شي او اضرب معنی د ته وخل اوکا نو دا اضرب چې کوم دی کنه دا د امر حاضر معروف صيغې دي نو دا د امر حاضر معروف صيغې مبني دي ٹھیک شو نو موږ ته مصنف رحم الله سوی بدان کې ته پوه شئ چې جمله حروف تمام حروف مبني اس مبني دي او از افعال او د فعلونو نه فعل ماضي 12 سوال صيغې دا مبني دي او امر حاضر معروف او د امر حاضر معروف شپږ صيغې مبني دي او فعل مضارع بانون هاي جمع مؤنث او د فعل مضارع جمع مؤنث 2 صيغې د جمع مؤنث 2 صيغې کاغه د حاضر وي که د غایب وي دا به مبني دي و بانون هاي تاکید او فعل مضارع سره چې کله د نور 12 صيغو سره نون تاکید لګي هغه که نون خفیفه وي که نون ثقيله وي نون تاکید 2 قسمه دي یا به خفیفه وي یا به ثقيله خو دوه نونونه دوه د تاکید لپاره دي نیز مبني اس هم مبني دي ٹھیک شو نو امید ده تاسو په دې سبق باندې پوه شئ دا زموږ د نن ورځې درسو ځان سره سکرین شاټ واخلئ دا لیکل وکئ او بیا ځان سره په کاپیانو کې لیکئ او دوباره واورئ ان شاء الله په دې به تاسو ډېر ښه پوه شئ زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام